पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द पाकिस्तान क्रिकेट टीम हेड कोचिंग पोजीशन द पारा माइक हेसन द इस्लामाबाद यूनाइटेड हेड कोच सरा राबता के शवे दे माइक हेसन सूखते माइक हेसन पीसीबी त स ऑफर मखले खौदी दी माइक हेसन पीसीबी लेवल च सईद जबर पाकिस्तान क्रिकेट टीम हेड कोचिंग पोजीशन वाखलमा खो जमा बदा शर्तونه منای یو دو شرطونه ورته کې خودي دي چې سره هم په دی ویډیو کې شریک کوم او شرطونه ولول کې خودي دي اغه لیډي پاغه باندې هم تفصیلا خبره کو چې ولی ولا شرطونه کې خودي دي هغه نه پیرا په مایک هیسن باندې خبره کو چې مایک هیسن سوکته جی مایک هیسن د نیوزیلند کې لاړی دی جی د کینیا سره هم کوچینګ کړي دی کینیا نه علاوه 2015 ورلد کپ کې د نیوزیلند ټیم کوچینګ کړو 2015 ورلد کپ کې نیوزیلند ټیم ډیر ښه پرفارمنس ورکړو د په سربراهۍ کې د په کوچینګ کې دنه علاوه د په آی پی ایل کې هم کوچینګ کړي آی پی ایل کې پنجاب کینګز کوچ دی پاتې شوی دی او د ویرات کوهلی د ټیم رائل چیلنجر بنگلور هیډ کوچینګ پوزیشن هم دلته سنبال کړی دی آی پی ایل کې هم د مطلب کوچینګ کړی دی او دا ځل هم د پته مو چې په آی پی ایل کې مالا کوچینګ ملو شي خو آی پی ایل کې د کوچینګ ملو نو شنو دا ځل د اسلام آباد یونایټډ سره په کیمپ کې موجود دی او د اسلام آباد یونایټډ چې کوم کیمپ ته نو هغه ډیر پلیزنت دی هغه ډیر خوشګوار دی ډیر خلک ته امپریس دي کډاریان تم ډیر زیات خوشاله دي د خپل منیجمنت نه نو ځکه پی سی بی د سره رابطه کړې دا د ویلي چې ته د پاکستان کرکټ ټیم هیډ کوچینګ پوزیشن چې کوم دی هغه تعالی موږ درکو غټ آفر ولا پی سی بی کړی د قدرت پی سی بی نه دو شرطونه مطلب مخله کې خودري دو شرطونه سدي پاغه باندې اوس خبره کوجی مایک هیسن ولا ویلي چې سیدا زبر پاکستان کرکټ ټیم هیډ کوچ پوزیشن واخلم خو که زه کوچ شوم نو منیجمنت په دما په خو خرازي دا نه چې زه کوچ مو نور را سره عہدیداران تاسو واخله یو بیا غزه ما خوخني نو بیا ما نه کار نه کیږي کما چرته کوچینګ خلای نو ما نحقته طبقه چې کوم منیجمنت کې راځي اب هم زما په خو خبران دي زما په خو باندې راځي لکه فیلډینګ کوچ شو بیټینګ کوچ شو یا منیجر شو د ټیم یا نور داسې پوسټونه شو نو به هم وای زما په خو باندې راځي یو ولدا شرط خو دی او بل شرط ولدا خو دی چې ما ته د خپل جاب سکیورټي راکړي زه خو به تاسو سره هیډ کوچینګ واخلم خو سه نشپه پښپه مې بیا رخصت کړي څنګه مو چې ګری کرسټن او جیسن ګلیسپی رخصت کو شپه پښپه مو هغه او وکل اسنه ما مو باسي مال به خپل جاب سکیورټي راکوي مال به د هیډ کوچینګ کم پوزیشن تاسو ما راکوي د هغه سکیورټي ما سره به کانټریکټ ساين کوي کله تاسو د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن هم بدلېږي کنه اوم بز نظم تر سوچ ما خپل وخت نوي پورا کړي نو ما سره به کانټریکټ لیکي یو کال لپاره دوه کالو لپاره درو کالو لپاره چې څومره هم تاسو ما سره کانټریکټ لیکي زه د ریډي ما هو کانټریکټ په ما سره ضرور لیکي دا ولا مایک هیسن پاکستان کرکټ بورډ ته ویل دي مایک هیسن ته پی سی بی غټه افر کړي غټه سیلري ورته افر کړي دا نور غټ سہولیات ورته افر کړي دي او مایک هیسن حواله سره بدل زه دومره وایم چې نا دا دومره لو لیول کوچ ته نو دومره های لیول کوچ ته نو دومره اوور ریټ کول پکار دي او نو دومره مطلب انډر اسټیمیټ کول پکار دي لکه نارمل کوچ ته دومره قابل ترین کوچ هم نه دی کچره دی قابل ترین کوچ وکنه نو دی دا وخت په آی پی ایل کې د کوچینګ کولو د په آی پی ایل کې لړې دوه ټیمانو سره کوچینګ کړی دی خو بیا غي نه پس هغه نه دی ایشتلې نو کدا ټیچر ته ډیر زیات قابل ترین کوچ ونو د په آی پی ایل کې کوچینګ کړی وي د اوسم په آی پی ایل کې دی لګیاو او د پته ما هم د آی پی ایل د آی پی ایل او پی ایس ایل په یو وخت شروع دي خو آی پی ایل کې چې دی التنه دله جاب ملو نشو نو بیا پاکستان پی سی بی ته پی ایس ایل ته پاکستان سپر لیګ د اسلام آباد یونایټډ جاب کوالټي د سره نو بیا دلته راغو دلته چې راغو اوم د آی پی ایل لپاره ټویټس وغیرہ کړی دي ناس په اسلام آباد کې د پی ایس ایل منیجمنت سره او ټویټس او ویډیوز چې کوم دي د آی پی ایل لپاره جوړې کړې دي جی آی پی ایل یو غټ لیګ دی چې دغه نشته چې اوس لکه مونږ وایو چې ولې د کول داسې او دا چې خپل کار دی او د خپل جاب دی بزان خپل خامخه هر سړی غواړي چې زیاته پیسې وګټي غټه کمپنۍ کې کار وکړي نو دغه رنګ دا کوچز چې کوم دي هم دغه غواړي زیاته پیسې ګټلو د پردی ارخوازي نو دا ول خپل ډیمانډونه کې خو دي خو 100% کنفرم نه راکې دي شي کوچ بل هم راشي بل هم پاسبل خو زمونږ بورډ چې کم دی لیوانه رچ نور خلکو پسې ګرځي زمونږ په وطن کې یونس خان شته دی شعیب اختر شته دی عمر ګل شته دی خخ کلاړیان شته دی زه انضمام شو غلا چانس نه ور کوي شکل مشتاق نه ور کوي محمد یوسف ته نه ور کوي حفیظ ته نه ور کوي لکه دای باندې مشکوک کسان دي کنه وقاریونه شو وسیم اکرام شو په دای باندې خلک تنقید کوي نو په یونس خان خو څوک تنقید نه کوي کنه په عمر ګل خو څوک تنقید نه کوي خو بیا هم پته نه لګي چې پی سی بی پزړه کې سدي خدا اپډیټ سودي حواله سره تاسو سره لري کمنټ لازمي